ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو ورونو، نن یو وار بیا ما آغا آیتونه تلاوت کړل چې کوم می سابقه دو جمعو کې تلاوت کړیو. وړاندې جمعه ما عرض کړو چې الله تعالی د اهل ایمان اصلاح کول غواړي، نو په ډېر خلقب او ټایټل باندې یاد کی، یا ایها الذین آمنو، او ایمان والو. د دینه غالی ټایټل دنیا کې بل نشته.
د مومن د پاره د ایمان نه لوی نعمت دنیا کې بل نشته. دغه ایمان هی دی چې د هغې په اساس الله تعالی آخرت آبادوي، الله تعالی فلاح او نجات ورکوي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. دا کلمه د اعلی تاسو دا علماء او طالبان په پوهیږئ چې دا کله د استیلاء او د تسلط لپاره استعمالیږي. اعلی هدی من ربهم، دا سه خلق دای ہدایت کنٹرول کړي، دای گائیڈنس کنٹرول کړي، رهبری او رهنمایي دا د دوی د تسلط لاندې وي. معنا دا چې دا هدایت فطرت ثانیه ګرځېدلې، یو شی سره اول د سړی لگاو پیدا شي، دا لگاو چې امپروو شي محبت ته جوړ شي، محبت چې زیات شي صفت د عشق والی، عشق چې کمال ته ورسی جنون ورته وي، او جنون چې امپروو شي نو بیا فطرت ثانیه ته جوړ شي. نو عزیزانو الله تعالی فرمایل چې دا سه خلق اعلی هدی من ربهم، ہدایت د دوی فطرت ثانیہ دے. یہ ہدایت اب ان کے دروازے کی کنیز بن چکی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اغی دغه رتبه ته رسیدلیو، اغی مصداق دا علی هدی من ربهم. او دیو جن قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ہوئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. امتحان سره انتخاب کیږي، امتحان دې د پاره چې افراد د کامیابی منتخب شي. دیو جن موږ مرګرو ته چې امتحان په معنا د اختار ده، چې اولئک الذین اختار الله قلوبهم للتقوی. د دې د زړونو انتخاب الله تقوا د پاره کړو. او بل ځای فرمایل چې اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. دا خلق they were guided by Allah. دیتا اللہ تعالی ہدایت اور رہنمائی ورکړې وا. نو اس کتوم ځان د هدایت پلار اچول غواړي نو الله تعالی فرمایل فبهداهم، د دوی هدایت به فالو کې، فبهداه مقتدی، د دوی هدایت به فالو کې. او ما مرګرو ته وې د فقه یو درس کې په امریکا کې یو کالج کې نو ما ورته فبهداه مقتدی. الله تعالی فرمایل چې د دې خبره تعلق د شخصیت سره من حيث شخصیت نشتا. ابو بکر سره د خبره تعلق د هدایت په اساس دی، عمر سره د خبره تعلق د هدایت په اساس دی، عثمان او علی سره د خبره تعلق د هدایت په اساس دی. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. د دنیا د ټول نه لوی چانسلر، د دنیا د ټول نه لوی جامعي، د دنیا د ټول نه لوی عالم، یعنی ذات د الله دوی ته ډیپلوما ورکړه او هغه ډیپلوما او سرټیفیکیټ د هدایت ته. they were certified by Allah subhanahu wa ta'ala and they were given a diploma in guidance. رهنمایي او د هدایت په حواله الله تعالی دوی ته ډیګري ورکړه چې دا صحابه دا هادیین مهدیین دي. دا هغه خلق دي چې کم پسې هم تروانه معنا ثابت الفاظ نه فبأيه مقتدیتم اهتدیتم، چې کوم یو پسې روانېږي الله تعالی تبرسي. بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کې چې ایمان دا یو ډیر عظیم ترین ټایټل دی او دا ټایټل الله تعالی اهل ایمان ته ورکړی دی. نو په دغه ټایټل او لقب ورته आवाज کوي چې یا ایها الذین آمنو، او ایمان والو. عزیزانو بساو کا دانستتور یا نادانستتور یو سړی په خپل د جهالت بنیاد باندې یا د بل چا په انسټیګیشن او انسپیریشن او ابټمنټ باندې
دې لګیای د اهل الله زړه دوکاوي دې نه پويږي پدې چې دې سره د اهل الله زړه دوکاويږي يهود هم دغه چلو کوم موسی عليه السلام سره دا غزړې دوکاو کو یو روایت خوده چې موسی عليه السلام باندې سب بدني عیب والا ګوته اوچت کړه او اولا روایت دا چې یو زنانا هغه دې ته تیار کړه چې موسی عليه السلام کله بیان ته پاسي نو ته فورن بلیم کده چارج کا زنا سره چې او موسی خلق خدای تعالی بلې په خپل د خدای قانون په عمل کې ما سره د ګنده عمل ارتکاب کړی دی هغه خزه پاسې ده او موسی علیه السلام ته په یو غټه مجمع کې دا خبره وکړه موسی علیه السلام خو ډیر جلالی سړی و د جلال په نظر دې زنانه ته وکتل او دا تاسو ته ونکه چې دا سوای ورته وی ومن امرکی دا خبره تعالی چا کړی ده هغه زنانه هیبت زده شو هغه فورن وی دا استاد عزیز را تکړه د قارون دومره پیسې را کړې دي چې موسی علیه السلام ته دا وایا نو الله تعالی فرمایل یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چې چا موسی علیه السلام ته ایزا رسانی کړې و چا د موسی علیه السلام زړه هغه دوکاو کړو او عزیزانو د دعوت الله سره دا خبره لازمه ده دا نه د هغه پروډکشن دی دا نه بای پروډکشن دی خدا ور سره ساید بای ساید روانه چې الله والا خبره کې شیطانی نسل هغه برتا خلاف لګیای تا به بلیم کوي او چارج کوي بده نو الله تعالی دې واقع ذکر کول سره د اهل الله ذهن کې دا واچول چې یو شوډ فیس د کانسیکوینسز د حالات دا به فیس کې د تا متعلق مختلف قسم چارجز بلګي موسی علیہ السلام نه تلوي سړی نه او د زنا نه بالا بل الزام نشي کېده په دنیا کې د ټولو بالا الزام ا د زنا ر دی وجنه شریعت اسلامي ول حد قذف مقرر کړی دی چې بغیر د پروف نه که څوک د چارج کړ او هغه څوک لري عدالت کې او دا شی دې په پرو نه کو ناتیا کوړې بدرته لګي چې آینده د پاره د چا په لمن باندې داغ اون لګي نو موسی علیہ السلام یو عظیم ترین شخصیت او زنا یو بدترین الزام الله تعالی ایمان والو اصلاح کوي چې کله سړی په جهالت باندې ځکه عزیزانو گمراه چې وی سړی د باندې درې شیونه باعث درې شیونه یا په د باندې جهالت باعث وي او یا په د باندې عناد باعث وي او یا په د باندې مفاد باعث وي د دریو نه علاوه بل شی څلورم نشته ما چې تحقیق وکړ نو بس هم حصر عقلی راته دغه وې چې دغه درې شیونه دي سړی چې گمراه وي یا کافر وي نو یا به د دې وجې چې دې به جهالت اغستی یا به د دې وجې چې دې به عناد اغستی او یا به د دې وجې چې دې به مفاد اغستی عناد به اغستی چې دا سړی ځان له پلار نشم منلی اهل مکه دا ټول عناد اغستیو مفاد به اغستی چې که دا سړی منم زما مشرع ته نقصان رسی ابن ابی د دې طور منافقو یا به جهالت اغستی لکه بلا ډیر د جهالت د وجه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مخالفین دا ځان سره یاد کړي چې گمراهوي د درې وجو کې دی یوې وجه یا د جهالت د وجه پوهیږي نه خبره باندې یا د عناد د وجه دغه متعلقه شخص سره دشمنی وي یا د مفاد د وجه چې کده په روانه کوم زما د مفاد لار بنديږي نه الله تعالی فرمایل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چې موسی علیہ السلام ته ایزا رسانی کړی و چا د موسی علیہ السلام زړه دردولو خو الله تعالی فرمای تدبیر کند بنده و تقدیر زنت خنده د خدای منصوبه ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین الله تعالی فرمای خلق لګیای د دین خلاف منصوبه تړي الله تعالی هم لګیای هغه منصوبه تاخت تاراج کوي او الله تعالی فرمای چې والله خیر الماکرین چې کله د دوه تدبیرونو او د دوه منصوبو مقابله راشي یو د انسانانو منصوبه او بل د الله منصوبه نو تاسو عقیده سره چې کوم منصوبه کامیابیږي الله ولدی وجه الله تعالی والله خیر الماکرین د نتیجې په اعتبار د الله منصوبه هی د ټول نه بهترین منصوبه ده کامیابی به د الله منصوبه ته نصیب کیږي نو محترم ورونو عرض میں کو تاسو خدمت کی
چې الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی تاسو د هغه خلکو په شان مکه گئے چې هغه موسی علیه السلام ته تکلیف ورکړو د موسی علیه السلام زړه دردولو فبرأه الله مما قالوا الله تعالی فرمای دا غوی د الزام نه ما موسی علیه السلام هغه مې مبرأ کړ هغه مې پاک او صاف ثابت کړ هم چې کومه خدای چارج کړو هغه د موسی علیه السلام پیورټی ذکر کړه هغه د موسی علیه السلام طهارت ذکر کړ چې زه خو د قارون دی باندې باعث کړم د مالی مفاد هغه خطر کې د موسی د مشن د وجه ځکه موسی علیه السلام د منکې د استغلال نه موسی علیه السلام د منکې د ایکسپلایټیشن نه موسی علیه السلام د منکې د کرپشن نه موسی علیه السلام د منکې د بدعنوانۍ نه وای کمال چې ستا لاس ترازی دا د راضیم په جایزه طریقہ او دې چې صرف کیږي نو بیا د صرف کیږي هم په جایزه طریقہ قران کریم کې الله تعالی د قارون واقعہ ذکر کړي ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الله تعالی فرمائی قارون سوک بدیشی نو قارون سوک فارنر نو قارون سوک سٹرینجر نو کان من قوم موسی اسرائیلیو د موسی علیہ السلام تربورو ان قارون کان من قوم موسی د موسی علیہ السلام تربورو بدیشی نو راغله د موسی علیہ السلام تربورو سوک سٹرینجر او فارنر نو اسرائیلیو قوتی ریسو فبغا علیہم فبغا یبغی بغیا وبغاوتا بغا یبغی بغیا وبغاوتا بغی دا وای سرکشی تا بغاوت چې سړی ریبیلیس شي چې هیڅ حدود نه مني هیڅ قوانین نه مني هیڅ لیمټس نه مني هیڅ رولز نه مني او یو سړی چې مفاد پرست شي یو سړی چې دنیا پرست شي ماده په سره شي مادیت داغه مزاج وګرځي دی بیا ضابطې نه مني دی خو چې اخون له دی پایوي که د خری وي او که د سپای وي که په حلال راځي که په حرام راځي دی په دې هم سوچ نه کوي چې زمانه د اعمالو انجام به دی دنیا کې سي او آخرت کې بسي کله مسلمان وي د دقت اند عقیده نه چې ګنې ما سره به خدای اکاونټیبلټي کوي کله غیر مسلم وي یا مسلمان هم وي د سره دا فکر نه چې څوک زمانه بالاشتا کله خبرانه تاسو کی د چا تسلط کې خبراشم باب ما جاء في انتباع العمل وانعکاس حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو باب منعقد کړی دی چې انساني اعمال دا په بدن کې پرنٹ کیږي تاسو کمپیوټر نوم اوریدل دی کنه تا چرته اوریدل نه دا کمپیوټر دې کې یو شی وي چپس ورته وایي یا یو بل شی وي سی ډي ورته وایي د کمپیوټر ته یو شی ور فیډ کی بس دا پکې بیا پروت دا پکې بیا پرو کو آپریشن او فنکشن دی ولا غلط نه وکړو دا به ریکارډ باندې پروتي بس یو لفظ بدا یو بٹن بداس دباو کې هغه ټول ریکارډ بدل تراوي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد کمپیوټر دغه عقیده زمونږه مزید مضبوط کړه چې انسان دا کار کول شي الله په طریقې اولا باندې کول شي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد الله تعالی وجدبال ته بٹن دباو او چې بٹن دباو کم ستا ټول اطوار او عادات پتا تسکرین باندې راشي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله تعالی فرمای تبا نوای ستا لاس بلګي تبا نوای ستا خپې بلګي تبا نوای ستا سترګې وګونه بلګي چې څه کړی دي وتكلمنا ايديهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء یو سړی بخپل اعضاء او ته ذکر د محل مراد نه حال د سرمنه خبره نه ده خبره د ارګنز ده خبره د اعضاء او جوارح ده او الله تعالی صلی الله علیه و یو ټول اندامونه به ذکر کول انسان کې او 2000 اندامونه دي نو چې دا ټول بس په ذکر د جل د ټول نه استغنا را چې محل ذکر کدا حال ور سره ټول مراد ده موږ چې دا علاقه د مجاز ده چې ذکر د محل مراد نه حال وقالوا لجلودهم الى جوارحهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء دا سړی بخپل الله ستوي چې خدای دې تاور کی خپې ته وای خدای دې تاور کی
سترګې ته به وایي خدای دې ستا بې خوباسي تاسو ولې ما باندې ګواهان شوئ تاسو قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء دا ټول به ورته وایي چې مونږ هغه خدای ګویا کړو هغه فورس کړو هغه پوش کړو چې دا خبره ټوله وکړه چې د څه کړي دي لاسو څه کړي دي د انطباق العمل و انعکاسو دا انساني اعمال خوي او که بدوي دا د انسان بدن کې پرنٹ کیږي او قیامت په ورځ باندې الله تعالی به دغه ټول پرنٹ بهر راو باسي چې دا واخله دا ستا ټول کردار دی دا ستا پرسنل فایل دی دا ستا ریکارډ دی دا ستا هغه اعمال او اطوار دي چې رڼا کې دې کړي دي تیاره کې دې کړي دي ګڼه کې دې کړي دي ځان لري کړي دي کور دې کړي دي بهر دې کړي دي ووجدوا ما عملوا حاضرا وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها الله تعالی فرمای یو سړی بویا سبحان الله عجیب رکړ دې دوره زربر خبره هم نه پرې خو دې ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرا الا احصاها نازیزان قرآن کریم فرمائے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم آغا قارون د دولت اساس باندے د بغاوت انتہا ته ورسېدو د بغاوت پیک ته ورسېدو انتهایی باغی او ریبلیس شو چې هیڅ قانون او ضابطه نه منله هیڅ رولز او ریګولیشن نه منل هیڅ آرټیکلز او سیکشنز نه منل بس د خپل مزاج په اساس ټول معاملې ډیل کولې او ټریټ کولې او الله تعالی فرمای چې مال ورسره سورو وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة الله تعالی فرمای ما دومره ډېرې خزانه ورکړې چې یو لوی جماعت داغه مفاتیح یو لوی جماعت داغه کنجیان هم د یو ځای نه بل ځای ته نشو منتقل کولی او قران کریم فرمای چې واذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين د قوم نیکان ورته وي لا تفرح د فرح لغوي معنا خو خوشحالي کول دا خوشحالي نه ده امیوزمنت لا تفرح ریبلیس طریقې سره خوشحالي مکوا چې تبریتان له تاو ورکه واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه الله تعالی وای انسان د ظرف ډیر وړو کې دی د لوخه ډیر وړو کې دی چې زور لګ مال ورکم او لګ دی کونسل ممبر کم اعرض ونأى بجانبه الله تعالی فرمای دی بیا ماته مقابله کې ولاړ ونأى شاه منصور شیخ صاحب ونأى بجانبه بیا کو نه تاوي ونأى بجانبه بیا کو نه تاوي اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر کان یئوسا والله تعالی هم دغه انسان چې را ټینګم دی بیا د الله نه مکمل تور نه امید دی ځکه د الله سره څه خیر کړي چې الله به ورسره اوس خیر وکړي واذا مسه الشر کان اسی په جبه وای ہمارا خدا پر اعتماد ہے که په خدای دې اعتماد ونه تبه دانه رواوړي کول د هیڅ په خدای اعتماد نشته الله تعالی زمونږ اعتماد په خپل ذات پیدا کی په الله اعتمادو د حضرات صحابه رضوان الله علیهم اجمعین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ټول عمر روټه بخوړه روغن زیتون سره حتی چې داغه خوشکوالی ول رنگ تورک حضرت عمر ډیر سور سپین سړیو خود زیتون خوشکوالی هغه ول رنگ تورک حضرت عبد الله ورته خپل زوی وای بابا ته لغونه د خپل غذا بدل کا حضرت عبد الله حضرت عمر رضی الله تعالی ورته عبد الله د عربو عام سړی ته په اسانه هم سر په دغه سالن ملاویږي دینه عالی ورته نه ملاویږي محترم ورون وجه الله یرا څه شي دا الله یرا حضرت عمر به شپې راغی چې کله به چکر لګو د مدینه ښار کې د شپې به واپس راغی خپل کوړه به راوغه ځان سره په خپل احتساب شروع کړ عمر ته چې سار پاسې دي تاسو وکړل دا دې وکړل دا خو خیر کارو او تا نه یو حرکت ناشایسته وش هغه ناشایسته حرکت فار ایگزامپل دا چې ته په لار راتلی یو ګټه پرتا وه ستا نوټس کې راله اوچته دې نه کړه پرهیپس چې څوک به راغلي او ټکره یې پرې والي او تکلیف شوی وي تا ولې دا ناروا وکړه ادناها اماطة الاذى عن الطریق حضور پاک فرمایي الایمان بضع و70 شعبه ایمان سره پاسه او یا برانچز دي اعلاها کلمت لا اله الا الله د دې عالی برانچ کلمه د لا اله الا الله دا وادناها اماطة الاذى عن الطریق او د دې لاندنې برانچ د دې لارې نه رکاوټ والا شیونه لري کول لارې نه رکاوټ والا شیونه لري کول دی د بچا یو دوست ریټایرډ هډ ماستر دی هغه د پښتنو مزاج ویلې چې پښتانه لارې سره کوم عمل کوي پښتانه کله لوی لارې خوا کې کور ته ملاو شو نو الله تعالی دې رحم وکړي هر کال د دیوال پرې وتی
او هر کال په لاره کې رانه نوځي ناغه پکې یو شعر وی که زه پښتون یم نو ځان له به په خپل لوی کم خود لوی لارې خوا کې لوی کې غوندې کور راکې. حالانکه د پیغمبر فرمان ده چې وادناها اماتة الاذى عن الطريق. عزیزانو د عمل کا بادي کې ولې نه ځکه په هیڅ یو انډیویډوال کې دا احساس دي چې زمام سم ذمہ داری شته. هر یو سړی د حقوقو جنگ کوي. د څه کوي؟ د حقوقو. زمونږ لیډران لدیم خدای عقل ورکړي. تاسو ټول امین وایي ځکه زمونږ لیډرانو خدای ټول د عقل نه عاري کړي دي. خدای د عقل نه عاري کړي دي. هغوی چې هم په سټیج درته ودرېږي هغوی وایي حقوق دیے نہیں جاتے جی لیے جاتے ہیں. صحیح شو؟ حقوق کوئی څوک چاله ورکوي نه دا به په زور اخلي. یعنی تا خون خرابې ته تیاروي. تا خون خرابې ته تیاروي. تا په یو منظم حکومت باندې ورچوي او سره پاره دې ورچوي. قسم دې الله ما شذ و ندر که چرته وي پکې استثناء د لیډر صرف دا مقصد دی چې زما لیډر دې چمکاو شي د خدای به خو بس. صحیح زما لیډر دې چمکاو شي د خدای به خو بس. د پښتو ضرب المثل دی وی چې د لور مې دې میړم ری او د زوی مې دې اروته. د لور مې دې میړم ری نه بوله ورکم او د زوی مې دې اروته. د زوی مې دې خزه بلواده بوله وکم خو زه دې پکې ګرځم سلامته چې په ما باندې صافت را نشي. د لیډر هم بعینه دغه مزاج وي چې د کارکون د بیړه غرکشي دی ورواچو پولیس باندې دی ورواچا انور خو یو پیټنټ نه راځنو ظالم او جواب دو. سوې ثاره خون کا حساب. تاسو چرته وړي چرته په جلوس کې چا لیډر مړ کړ لږ زور سره وایا لیډر له ډانډام در اخلاصي وای بیا دا کارکونان د لیونی ځامن دي دای مشتعل کیږي دای مشتعل. نو وای دا لیډر ته واخله د جیب کې کېنوا د ډي اس پی جیب کې کېنوا د آرام سره ورسول ډاک بنگلې ته چای ول راو غواړه او رستو ډنډي ونی سدي نور کې ومنډه. صحیح وجه ځکه عزیزان زموږ ساينس کار نه کوي. عزیزان زموږ عقل کار نه کوي. او چې دې بلګر مول صاحب کله کله وای دې قوم کې چا کله لازم بیا قیامت راغلی. صحیح شو؟ قیامت د مخکې مونږ کې عقل ناراضي. الله تعالی دې مونږ له عقل لا ولي تاسو ټول امين وای الله تعالی. او ما اوس هم د عبدالوهاب صاحب یو آرټیکل ورکو هغه کې ملي کړی چې مسلمان کې سو پورې ساينس نه راغلی او د ایموشنل دی کده د خیر مخوقته نو زبر سړي وي نه. پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم لكل شیء شرة ولكل شرة نهایه. حضور پاک فرمایي هر یو ایشو ځان له جذبه لري خو هر جذبه دا یو انتها هم لري. دا ډیره زر ختميږي. جذبه ډیر پانی دا ډیوربل نه دا پایدار نه دا فور ټایم دی. حضور پاک فرمایي کل شرط النهایه دا ډیوربل نه دا زر به ختم شي. حضور پاک فرمایي ک جذبه د سنس پسې ولګولا خوش ته مخ کې او جذبه د هغه سپورټر کړه نو څه خیر به ورسه. اګه جذبه د مخ کې کړه سنس ته چټي ور کړه تب هم سره خوري چې څوک در سره کې هم سره خوري. عزیزانو اوس د قوم باندې ایز هول تاسو نظر واچوي. د قوم کړه سنس نه کار غوښته د جواب راکړي. د ایوب خان خو تاسو پیژنده ایوب خان مرحوم هغه یو ورځ د پنډت جواهرلال نهرو د انډیا وزیر اعظم نو ایوب خان خو جرنیل سړی و جرنیلان ک جنگ کوي کنه کوي خو چغي وای हम तोड़ जवाब देंगे और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. ज़िक्र को जर्नेल उम्दा हुई कि हमारे पास कुछ भी नहीं बिया को बेड़ागर कर रखो. लिहाजा जर्नेल हर सब पोजीशन चाहिए खुदे खबर है कई जोरदार है उधरी कोई मुंह तोड़ जवाब देंगे दुश्मन के दांत कट्टे कर देंगे. तब बेला खबर है जो बुद्धि मरद बेवा मुंह लसलो हो गई. सही किसी मुंह सर दारू गोला खलास दारू गोला नाजीजानो आज जनरल अयूब खान अगबम दासे बयानात और कौन खलक ब मुश्तइल केदल न जवाहरलाल नेहरू और तो जनरल से तभी दा जंग जंग माली खुलियार ته خدای ته وګوره جنگ جنگ خبره مکوا دا جنگ جنگ خبره مکوا کني ما سره یو قوم د سکان او زمون په آرمي کې رجمنټ سک رجمنټ سک د سکانو رجمنټ را وی هغه به در باندې درواچو مې سکان داسې خلک دي چې هغه سره لومبه مړی سوچ پرستو کوي سره لومبه مړی او سوچ پرستو کوي. خان په خپلم ترين پښتونو هغه ورته ز پښتوني مې زما قوم داسې لري چې هغه سره مړ کې نه په مخ کې سوچ کوي نه رستو سوچ کوي. ستاده خلا بیا هم خو د رستو خو عقل سر نه راشي زما دا هغه ورستو مقل سر نه راځي هغه ورستو هم سوچ نه کوي مخ کې دا قوم از هول داسې دی په کار نه مخ کې سوچ کوي نه رستو سوچ کوي نه مخ کې په سوچ کوي چې دا کار د کولو دی کنه نه په رستو سوچ کوي چې دا کار د کولو وو کنه کما کړه دی او دا د کولو نو باید چې دې تلافي وکم باید چې دې تلافی حکم. یو شاعر ډیر عجیب خبره کړې ده چې د اقوام تاریخ کې اقوام کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھ لیے کہ لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی. خطا دا د یو سیکنډ وی بیا په صدای کې د اقوام ځای نه راځي سل کاله کې د اقوام ځای او مونږ خو 52 ایئرز مسلسل د ملک خطاګان کړې دي کچر تر خیر کار مونږ کړی دي
لکه جواب تیز راکوي تاسو نه یادم سره تاسو ما په شان سپیره دا چې څوک باندې هلما په فیرز دي چې د چا لاس کې کنټرولر دی هغه چرته د ملک د خیر کار کړی دی نه دی کړی. اوس دا سزا مونږ ته سوره موده ملاویږي د دې وجه خلکو باندې د یاسو قنوت عالم دی امکان نشته چې دا عمل ټیک شي. وای دا څه کنه دا د یاسو قنوت عالم دی. الله تعالی دې د ملک له رهبر ورکی تاسو ټول امین وایي. نازیزانو عرض وکړو تاسو خدمت کې چې الله تعالی او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی. تاسو د هغه خلکو په شان مکیږئ چې اهل الله درته وایي. اهل الله مدر ته وایي څوک چې درته د عقل خبره کوي څوک درته د دین خبره کوي. دین دا په جذبه ډیپند نه دی. دین د هوش نوم دی. شیخ مرحوم دی الله تعالی غریق رحمت کی جی ملنګ پیژنې ملنګ ته خو څه پیژنې حالانکه پیژنې شي نه. نو ملنګ لګیای د چرس چټې والی چمټه ور سره چمټه غږی او انګا بنګا وای چې مولای علی اور شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. صحیح مولای علی او شیر خدا ایو بل عذاب دی. دا ملک په شرکیاتو کې په بدعاتو کې داسې سر طرف پوخته دی چې الله تعالی دې نوم به دغه ګن راو باسي. د شرکیاتو د بدعاتو نه راوځي. زمونږ په آرمي کې هم ناره لګي ناره حیدری یور پسې سوي یا علی انا لله و انا الیه راجعون. مسلمان به आवाज کې صرف الله تا به محمد پاک ته आवाज نه کوي ځکه محمد پاک په خپل الله ته आवाज کوي چې یا الله ته زما امداد وکړي او الله ته زما نصرت او تایید وکړي. نازیزانو وجه ځکه زموږ سنس نشته. زموږ خو چې کم ډوګډوګې را د چاوغو بغیر د سوچ سمجھ نه هغه شی پسې ور روانېږو او چې کم قوم دغه چې بغیر د سوچ سمجھ نه دې شی پسې روانې دی وجه خو ما د عافیت په ګوشه کې پناه واغسته. ګوشه عافیت کې میدا سي ویسٹ اف ټایم دی. ای ځان له انرژي هم ضایع کې او ځان له ټایم هم ضایع کې او په دې کنزلو کې تیل نشته. ما دې کنزلو کې تیل نشته. نو چې کوم کنزلو کې تیل نه دا د غاڼې په کولو کې اچول هیڅ جهالت دی. نازیزانو عرض وکړو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایل او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې قوم داغه پر رسوای منسوبه وکړه هغه ته تکلیف ورکړو داغه زړه ودردو. الله تعالی فرمایي تاسو اهل الله ته داس دردونه مو ورکوي. فبرأه الله مما قالوا. اهل الله خو ز صفاکم وکان عند الله وجیها. حکم داغي بیڈ کانسیکوینسز دے ول فیس سرټنلی هغه به خامخا داغي کانسیکوینسز او نتایج فیس کوي. الله تعالی اسرائیل له ټول عمر سزا چې ورکه په دې بنیاد ورکړه چې اهل الله دردولیو. قرآن کریم کې الله فرمایي فکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استكبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کله چې هم اهل الله تاسو تراغه تاسو ول زرو درته کله چې هم چا تاسو تر سنس او د عقل ځکه عزیزانو قوم چې جذباتي د سنس او د عقل خبره نه اوري د جذباتي خبره لري خبري ساوري جذباتي خبره. لیډر یو ماغه خوخي چې هغه په سٹیج باندې راشي او وایي چې امریکی سامراج کو ہم وہ جواب دیں گے کہ ان کے باپ دادا بھی یاد رکھیں گے ان کو ہماری تاریخ یاد ہے انہیں تاریخ سے سبق لینا. اوس د الله دې ټول ناس کو ټول جذباتي مخلوق او ټول جذباتي مخلوق کی ناغي ورشي د امریکن سنټر په جنډا باندې وایي جنډا راکوزو امریکن سنټر جنډا راکوزو نن ته پولیس والا ورته ټوپک ونیسي سر دلان دی راخلاص کی. اوس عزیزا بس د لیډر خو لیډري چمکاو شو لیډري چمکاو شو او استاد بیړه کړ استاد مور پلار کور روان شي ځکه دغه یو بچیو په دغه باندې کور آبادو د باندې سترګې یخې وي وجه څه لیډر ستاره جهالت نه فائدہ واغستا. نو د خدای خاطر کوي چې کم کار کوي لومبه خپل سنس استعمالوه په چا باندې بلایند فیل مساته چې دا مسیحا دی حضرت خضر دی او ما ورسې خدای سره. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و ان د ټولو خلکو نه د مفادات یو خول چا پیره ما بل زم مرګرو ته وي ما د مادیت کما هوا چې الوته ده د دغه په دې ساينس کې شپږم وم کلاس په دې ساينس کې یو ضابطه ده چې مایعات اپنی سطح هموار رکھتی ہے. ناغر ساينس ټیچر هغه یو شعر والی پاره کې درې نچې لګېدلې نو دوه پکې نیغي او میس کې یو داسې زګ زګ لګوري کتلې مو ده پاکستان کې لیبارټری نشته سکول کې سمون کتلې د سکول کې لیبارټری ساينس د ساينس لیبارټری نشته نو ساينس به چرته ستره ساينس سامان په سکول کې وای صحیح شو. موږ د دنیا مقابله کوو امریکی سامراج کے دانت کٹے کریں گے. شاہ منصور شیخ صاحب چې خریته ګوره او په سارا شپې ته ګوره نه هغه کې هغه وبور واچي نو چې وبور واچي نو پاګه زګ زګ کې هم په هغه لیول باندې هغه وبو لاړي چې په نیغو په کم لیول باندې ولاړي ځکه د مایعاتو طبيعت دار چې خپل لیول نه خرابوي
د خپل لیول ته اوبه ور واچوه، اوبه دا به خپل لیول هموار ساتي. ته غونډې ور واچوه، دا غونډې نه پاتې کېږي، به لیول همواري. نو ما دی ته وایم مادي هوا دا خپل لیول برقرار ساتي. په عامي باندې دغه مادي هوا اثر کړی دی، مولا باندې نه کړی لږ زور سره، او پیر صاحب باندې په هغه باندې هم کړی، په لیډر باندې په هغه هم کړی، په کارکون باندې په هغه هم کړی. ټول د یوې کښتۍ سوار دي چې کوم ځای کښتۍ غر کېږي ټول به شریک غر کېږي، نه به تی مولا بچوي نه به پیر بچوي. البته دا اوس بله خبره ده چې مونږ په کې لغوندې دا ډیفرنسیټ کړو چې د هر دور مولا د هغه دور د عوامو مقابله کې نسبتا ښه سړی وي. د هر دور مولا د هغه دور د عوامو مقابله کې نسبتا ښه سړی وي. دې دا معنا نه ده چې دا د 15مې صدۍ مولا د حضرت ابوبکر دی یا امام ابو حنیفه دی یا مسدد الفسانی دی یا شاه ولی الله دی یا قاسم نانوتوی دی یا مولانا احمد علی لاهوری دی یا عبید الله سی نه د دې دور مولا دی. اوس مونږ عوام هغه ته بیا پیمانه لګو د سابقه دور. مونږ وایو چې عوام د دې دور وي خو مولا د ابوبکر ته ترسي. دې دومره مرګري دا امکان نشته، دا نیچر خلاف ده، دا نیچر لا خلاف ده، دا فطری قوانینو خلاف ده. وہ تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وکان عند الله وجیها. اوس عزیزانو دنیا دومره جذباتی شوې ده، خصوصا د امریکای پر ضد. د چا په ضد؟ د امریکای په ضد. حالانکه کوم لیډر چې په دا سټیج باندې تقریر وکړي د امریکای خلاف هغه لګیای دا تګودو کوي چې زما زوی به امریکای ته څنګه ورسي. هغه یو راغله ولته مالته بیان وکړ وی چې امریکا دنیا کې داسې کې سیستم کوئی ډیر ټیک دی خو پالیسی داسې دا او داسې دا او داسې دا او داسې. یې بیان ختم کړ. زمونږ ته سیسن یونیورسيټي او پروفیسر د ما شاګرد د کامرس پروفیسر دی، سینئر پروفیسر دی، زمونږ تفسیر او درس کې شامل وي. نه هغه ماته وایي د لیډر سے پته ورته وښیم ما څه وی چې بیا ما سره کېناست وی ماته زما یو زوی دی په امریکا ته څنګه راولېږم. نه ما ورته دا خو بیا سراسر منافقت دی، دا بیا ته سراپا منافقت نه کې بیا څه شي څه میرج خو بیا ذکر کړ نو تا خو ټول ډیبټ ذکر کړ ډیبټ ذکر کړ ډیبټ ذکر کړ او بیا دی چې زوی را لېږم نو کدا دومره ناکاره ځای نه ورته زوی را لېږي. کله دوی دا فکر دومره غلط وي نو بیا ته ورته زوی. اوس دا ټول هر څه په ایموشن باندې ډیپینډ دي، دا ټول ہر سے بیس کا یہ بنیاد ہے کوئی ایموشن. اور حال میں حق بات کہیں گے، برسر ممبر نہیں برسر دار کہیں گے. دا انڈیویجول او د کمیونټي د دواړو دا فکر وي چې ما ته فائدہ ورسي. ما ته وګورئ تاسو چې 5 روپۍ ملاو شي نو تاسو کور ته وړئ کې غونډي کړه لږ زور سره کور ته. اوس دا د څه شي انډیکیټر دی چې انسان د خپل مفادات سوچ مقدم کوي. اوس موږ ځان لپاره دا سوچ کوو چې زه به د خپل مفادات سوچ کوم، خو امریکا د خپل مفادات سوچ نه کوي، هغه د زما د مفادات سوچ کوي. امکان نشته، دا انسان د نیچر خلاف ده. هر یو سره به خپل مفاد دی. وجه ما بل جمعه تاسو ته وې چې امریکا دا نه د اسلام مخالف، دا نه د اسلام په حق کې ده، دا نه د حدود مخالف، دا نه د حدود په حق کې ده. دا هغه مسله د خپل مفاداتو او د هر انډیویډوال دا خبره ده، د هر سټیټ دا خبره ده. پاکستان چې لګي دې سوچ کې د خپل مفاد لپاره کې د بل لپاره لږ زور سره. د دنیا د ټول نه کم عقل ترين قوم هندو سو هندو ازمات نه زیات نفرت کیږي. دا قوم دا انتهایی قابل نفرت او بیا په دغه هندوانو کې انتهایی قابل نفرت شخصیت ته راځي کم ناس دي. سنو مې ده واجپای دا انتهایی قابل نفرت شخص خدای دې به خو باسي، خدای دې تباہ او برباد کړي. نه عزیزانو اوس هغه هندوان چې سوچ کوي د خپل مفادو کې د بل چا د مفادو نه موږ ورته پیمانه بیا بل ته دا لګو چې نه زه د خپل مفادو سوچ کوم او ته زما د مفادو سوچ وکړه. دا دې انداز باندې تنقید او کنډم کول دا د حماقت دلیل دی. نه مرګریا د خپل مفادو سوچ کوي ته هم په دا تناظر کې ځان د پاره لار متعین کړي چې زه ورسره سوچ زکه ما ډیپلوماسي خپل کوم چې د گزار نه هم بچم او د مقابله هم وکم، د گزار نه هم بچم. ځکه حضرت امام سندي رحمت الله علیه مولانا عبد الله سندي رحمت الله علیه هغه ډیره عجیب خبره لیکلې ده. هغه د 25 کاله جلا وطنانه چې واپس راغی نو بیا خبره د مشاهدات کوله دی وجه نه خلک ورته بیا لیونه وي. خپل مرګر ورته سوې ورته دماغ خراب شوی، داغه دماغ نو خراب خو چې کم دلته داغه دماغ خراب نو مولانا سندي رحمت الله علیه ته لیونه وي. حالانکه لیونه نو هغه وی زه د مشاهدات د دنیا خبره کوم. وی یو خبره خدای په دنیا کې چې مستقبل دا د منظم افواج مستقبل دی. د چا دی؟ د منظم افواجو. که منظم فوج دی په سپورټ کې نه نه همیشه به وال خوري، همیشه به د بېنظیري په سپورټ کې نو سی وشو واله وخوړل، د بوټو صاحب سپورټ کې نو
نو سو شو والے وخوړل سکندر مرزا سپورټ کې نو نو سو شو والے وخوړل د نواز شریف سپورټ کې نو نو سو شو والے وخوړل ځکه دا دور دمونه دا پیره خبره چې کاغذ کې به لیکل چې سپریم کمانډر پلان کړي په کاغذ باندې څه کوي سپریم کمانډر زمونږ مولوی صاحب دی سپینګره مولوی صاحب سپریم کمانډر سره قوت څه دی او ما ته چاو ویلي وې دا تسلط او استیلا دا وی شرعي ده تسلط او استیلا دا وی شرعي ده ما ورته مرګریا اول خو دې ملک شریعت امپلیمنٹ نه دی او که شرعي نقطه نظر سره ګوري نو په شریعت اسلامي کې انعقاد د خلافت د دې لپاره مسلمه سلور طریقې دي څو طریقې سلور یو شورا د اهل حل او عقد لکه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لپاره شوی او دویم selection by the khalifa selection to make him a wali ahad لکه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه سلیکټ کړو حضرت عمر رضی الله چې مانه بعد به خلیفہ نو دویمه مسله چې خلیفہ ځان نه بعد یو سړی سلیکټ کی چې مانه بعد به د خلیفہ دریم انتخاب عام لکه حضرت عثمان او حضرت علی وشو رضی الله تعالی عنهما اهل مدینه ووټ استعمال اهل مدینه ووټ استعمال او سلورم تغلب او استیلا چې په زور باندې چا واغست تغلب او استیلا چې په زور چا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه خلکو ووټ ورکړ وای په زور یې غستو تغلب او استیلا او تغلب او استیلا دا په شریعت کې د خلافت د انعقاد وجه ذکر چې د خلیفہ په وو صفاتو کې یو صفت دا ده چې دغه د غلبې مالک قوم په کنټرول کول شي دغه د قوت مالک ټول ملک په کنټرول کول شي نو چې اوس بل راغی په زور تی واغستنه دا څه خبره دلیل دی د قوت نو وای زور سره د قوت نو چې قوت نو دا حق نو چې خلیفہ پاتې شي دله چټي ورکول پکارو ځکه د خلیفہ په وو صفاتو کې یو صفت دار چې دغه صاحب تغلب دی دغه صاحب استیلاوی اوس که چا تغلب او استیلا باندې واسطه بیا خبره ده چې دا حرکت جایز او که ناجایز دا بل ټران ډیسکس کیږي خو د خلاف بغاوت کول جایز دی او که ناجایز دی نه بغاوت د یو فقيه مذهب نه چې د خلاف بغاوت کوي بغاوت کول بیا ناجایز ده دا خون خرابه کول د مسلمانانو میس کی ته به څوک د مقابله تر او باسي مسلمانان څوک تر او باسي مسلمانان چې مسلمانان د مقابله تر او باسي نه کرنیلانو به هارون رسول دې خواکړه او بل میجر سے به یو نیولی چې تر دې خواکړه غاړه تا ته هاره چې موږ تاسو انتظار کیو اې تر دور دور ډنډي صحیح او بیا ډنډي په ځای سره یو بل شی نازیزانو باندې دی خو پکې اوسمنی خبره وا چې چا تاسو کنه ما ورته شرعي نقطه نظر سره وي او الله تعالی فرمای او ایمان والو عقل من شی لا تکونوا کالذین آذوا موسی دا هغه خلکو په شان مکیږي چې چا موسی علیه الصلاۃ والسلام لزړه ودردو فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله تعالی دې پاک صاف کو دې داس صفاک داس صفای کو وکانا عند الله وجيها ذکر دې د الله په نظر کې ډېر د وجاهت مالکو ذکر د خدای نظر کې د ټول نه محبوب شخصیت په زمانہ کې سوقي پیغمبر سوقي وکانا عند الله وجيها ورپسې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اتقوا الله اتقوا الله دا لفظ اتقوا صيغه د امر ده اصل مبدا ده وقا یقی وقیان ووقایتن وقایا په معنا د تحفظ دی کتاب ته چې مونږ کومه غتی لګولی عربي کې ورته سوې وقایا ځکه دا د کتاب تحفظ کوي نو د وقایا معنا ده تحفظ کول کور ورکول بچاو ورکول حفاظت ورکول نو دا تقوا دا ماخوذ ده د وقاینا اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ خدای نه لږ زور سره خدای نه ځان بچ نو کومو جرنیل سم نه ځان بچ کړئ نو چرته په دې ایرپورټ کې چا سره سلین دی نو کو هغه به 50 کې پر دینوم ورکه دی وبسي بار صحیح احتساب کمیشن ته نیب والا تا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو هغه ته مطلوب خو چا ایرپورټ کې چا سره لین دی نو کا هغه به وباسي په به وباسي ځان دې بچ کړ اوس الله تعالی نه بکم دی بچ کیږي اتقوا الله الله تعالی وای خدای نه ځان بچ کړئ نو دا زایشتا چلته الله تعالی کنټرول نشته لږ زور سره دا زایشتا چلته کته است معلوم بیا ماته مخه ځکه موږ لوم بچاو پکار دی نه الله تعالی وای اتقوا الله خدای نه ځان بچ کړئ بل ځای الله تعالی فرمایل او ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ کړئ او خپل اهل بچ کړئ د اور نه قو انفسکم واهلیکم نارا د قران حکم دار ځانم د اور نه بچکا اولاد هم د اور نه بچکا او زمونږ عمل سره چې ځانم دوزخ ته وګرځو او اولاد لوم بیړه غرق کا
دا مونږ چې کرپشن کوو، دا مونږ چې بدعنواني کوو، دا مونږ چیټینګ کوو، دا مونږ خیانت کوو، دا مونږ فراډونه کوو، دا مونږ دوکې کوو، انلیګل او غیر شرعي حرکات کوو، څه دپاره کوو؟ چې پیسې مې جیب ته راشي. نتیجه څه ده؟ چې ته بازی جهنم ته حکم اولاد چې جمع کړه فالنار اولا بی. حدیث کې راځي لحوم نبتت من السحت فالنار اولا بی. کومې غوښې چې دا په حرامو ډیولپ شي د خدای دوزخ د دې لپاره بهترین علاج دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې د الله اور د دې لپاره بهترین علاج دی. د دې بل اپریشن نه کیږي. لحوم نبتت من السحت فالنار اولا به. دوزخ د دې لپاره ډیر اولا دی. دوزخ د دې لپاره ډیر مناسب ځای دی. الله تعالی دې مونږ بچو ساتي. مولا عمر سے پالنپوري رحمت الله علیه، تاسو وخت لګوي کنه لګوي؟ لږ زور سره وخت نه لګوي، ټول غلی پاتې شوي. وخت لګوي کله کله. عزیزانو مولا عمر سے پالنپوری رحمت اللہ علیہ ډیر عجیب خبر وکړه. کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بچوں کے 30 سالہ مستقبل संवारने کے لیے اپنی نہ ختم ہونے والے مستقبل کو داو پر لگا دیتے ہیں. یو سړی چې د بچو مستقبل جوړي په حلال او حرامو، د بچو وستانه بعد سوره مستقبل وي، ستا مرګ نه بعد زیات نه 10 کاله بچوندي وي، 10 کاله بعد بستا بچیم ټول مړ شي. صحیح. د 10 کلنی مستقبل لپاره خپل نه ختمېدونکي مستقبل سړی ولې تباہ کوي؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د بني امیه خلیفہ دی، علما ورته خلیفہ راشد وای، ډیر لوی عالم هم دی، مدون د احادیثو دی، ډیر لوی مفتی هم دی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله وفات کېدو $14 د هغه ټوله سرمایه وه، 14 دیناره د بادشاہ ټوله سرمایه وه چې د چا په کنټرول کې 65 लाख مربع میل علاقه وه. دغه $14 مالک چې کله وفات کیږي چا ورته وی حضرت خلک په معمول پاکستان کې وسړی چپړاسي هم پاتې شي، بنگلې وي